براوریږي رحمتونه د اسمانه خن کوي. ما سره زما ښځه دې ته جامع چي عطر وله ورکوي، مطلب دی د دې دا کپړې راله جوړوي. داسې بې ځایه پرتي زه به دا ووایم که نه چې د لسو د نوټ قدر شته او د الله د نامو قدر نشته دی. پرې تازه کېږي ایمانونه د قرآن ښکلي آیتونه، پرې تازه کېږي ایمانونه، پرې تازه کېږي ایمانونه، ترېنه فایده حاصل 40-45 ټرکونه، 50 ټرکونه، 65 ټرکونه دا مونږ دفن کوو هره میاشت کې جي. نبي پاک صلی الله علیه وسلم د الله معشوقه ده او دا کلام پاک وله تحفه ورکړی چې ستا امتیان به ترې تر ما رارسي. پرې راوریږي رحمتونه د اسمانه خن کوي، خن کوي درسونه د قرآنه، خن کوي، خن کوي درسونه د قرآنه. زما خو نامه د قاضي حمایت الرحمن، خو د دې الله د نامو د وجې زه په واجبه باندې مشهور شوی یم. د دې خو جي تقریبا 35-36 سال وشو او دې کې جي مونږ د ضعیف قرآن شریفونه سپارې دا جمع کوو، دا د الله رسول نامې جمع کوو، د جوماتونو نه، مدرسو نه، د هر ځای نه مطلب دا ضعیفې سپارې راوړو او دلته مطلب مونږ ځان سره ایږدو او هغې کې بیا صفایي کوو. هسې خو زه جي بیسیکلی الکټرانیک انجینیر یم د مالک احسان سره، خو بس الله پاک یو فقیر ملنګ سړی و، د دې ماشوم ممتاز خان نامه وه، هغه را سره الله پاک میلو کو، هغه دا کار کولو نو بس مونږ ته هم دا چلو خولو. مخکې خو به مطلب لږ لږو شروع کې چې مونږ کوم کار کولو که نه، او اوس خو د مالک احسان سره په ټرکونو حساب سر راځي. دا مونږ بیا ملاګورو ته وړو، زمونږ غټ سنټر ملاګورو کې دی، نو هلته په د ټرکونو په حساب هره میاشت کې دا چې مونږ 40-45 ټرکونه، 50 ټرکونه، 65 ټرکونه دا مونږ دفن کوو هره میاشت کې جي. چې چا کلمه ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، په ده باندې د کلام پاک عزت او حرمت فرض دی. د دې خلکو په دې کار ولیدم نو د مالک احسان سره دې کې واړه لوی بوډاګان زنانه دا تاسو چې کوم قرآن شریفونه وکته جي دا ما سره زما ښځه دې ته جامع چي عطر وله ورکوي، مطلب دی د دې دا کپړې راله جوړوي. نو دا صرف ورته زه دا کلام پاکونه بیل کم، دا چې کوم مدرسو نه جوماتونو نه راشي توړې نه وباسم یا بوجو نه وباسم دې ته بیل کم، نو بیا دې ورته جامع چې عطر وله ورکوي. مونږ له چې کوم یو دی دا د کلام پاک نه علاوه چې کوم دا دیني کتابونه دي دام راځي، لکه مطالعه قرآن شو که نه جي، مطالعه حدیث شوي، دا چې سبقونه پکې وي، بس بیا چې کوم یو دی هغې نه علاوه هغې نه بعد چې کوم یو دی دا بیا مونږ له راځي جي، عام سنبالو جي. دې کې داسې کلام پاکونه چې هغه ښایسته چپایي وي که نه، مخکینی پخواني قرآن شریفونه نو هغه جي بیا مونږ سازو، هغې کې زیات نیات یو سپاره لګي یا مخکی یا وروستی سپاره د هغې ضعیفه شوي، نو مونږ جوړ کړو. دلته بیا ماشومان راځي، زنانه راځي، دا طالبان راځي د جومات، نو دا ټول هغې له بیا ځي جي واپس. نه غټه وجه د پریس والا ده که نه، چا سره 10 لکه 20 لکه روپۍ پیدا شي بس پریس به کولو کي. نو او تاسو ته ما سره داسې کلام پاکونه شته جي چې تاسو وګورئ نیوز پیپر کاغذ باندې چاپ کړي دي، نو په نیوز پیپر کاغذ سو کلام پاک چاپ کوي، یا داسې کلام پاکونه اوس ملاویږي چې په 100-150 روپۍ باندې هدیه کیږي. نو تاسو خپل حساب وکړئ چې د هغې کاغذ بسي، د هغې چپۍ بسي. زیات تر چې دا ضعیف کېږي دا د دې پریسونو والا د وجې ضعیف کېږي. داسې بې ځایه پرتي زه به دا ووایم که نه چې د لسو د نوټ قدر شته او د الله د نامو قدر نشته دی. ما خو تاسو ته وویل دا ځای نن زه قرآن شریفونه راغونډومه چې په خدای یقین وکړه هلته به څوک اسیم کینني او د خلکو ور کې دا قرآن شریفونه ورلړه کړي ډېرې کړې وي جي. مونږ له څوک یې شاپرو کې راوړي، څوک یې توړو کې راوړي، بیا دې نه شاپرو توړو نه دا وباسو، دې هر یو کلام پاک ته باقاعده جامې واچو، عطر ورکو. باقي زمونږ ملاګورو کې غټ سنټر دی جي، دا هلته بیا یوسو، دا دې بیا غټ غټ دفنونه کېږي چې یو صحیح عاشقي او ښه زورور هم وي، تکړه هم وي، مالدار هم وي، ښایسته هم وي او تی د معشوقې خدمتي، نو د عاشق به تا سره څه کوي؟ نو الله پاک مونږ له شکر دی هر څه راکوي. نبي پاک صلی الله علیه وسلم د الله معشوقه ده او دا کلام پاک یې وله تحفه ورکړی چې ستا امتیان به ترې تر ما رارسي. خو پته نشته د دې امتیانو په ذهن کې بس هم دنیا ده او پیسې دي، دې طرف ته اړو پام نشته دی جي. نو چې کله د کلام پاک عزت شروع شي نو انشاءالله د مسلمان سړي د یو شي زم کمی نشته دی. نو زما ټولو ته دا درخواست دی چې چا کره قرآن شریفونه یې سپارې وي
دی له په کور کې ښه مقام ورکوي، ښه ځای وله ورکوي، نو انشاءالله دی له حد کې به هم دا کلام پاک تاسو له ښه ځای درکوي.